څوک ښځې پسې طلاق ولیږي چې پلانۍ ته ووایه چې ته په ما طلاق کوې نو دا هم واقع کېږي خو په دې شرط باندې چې دا به حقیقت کې د خاوند دا پیغام لیږلی د دې به ویریفیکیشن کېږي دغه شانې که څوک یو ښځې ته خط ولیږي په دې خط کې ورته و چې ته په ما طلاق کوې نو دا طلاق واقع کېږي خو دا نن سبا ایمیل او میسج کول او ټلیفون کول دا ماډرن د دې اسباب دي جدید او په دې آلاتو باندې ټیک ټاک طلاق واقع کېږي بلکې دا د شامی او جزیه او عبارت هم زما مخې ته موجود دی چې په هغې کې لیکلي دي چې وان كانت مرسومه یقع الطلاق نوا او لم ینوي بالفرض که دا لیکلی شوی وي نو بالکل په دې لیکلو طلاق واقع کېږي که د نیت کړی او که نه یې کړی چې الفاظ صریح وي که صریح الفاظو که د نیت د طلاق دی او که نه دی څنګه چې په صریح الفاظو کې نیت تړو حاجت نشته ځکه صریح الفاظ په خپله د نیت سره وي د نیت نه بغیر صریح الفاظ کېدی نشي په دې بنیاد باندې طلاق په مجلس کې موقع کېږي په ټلیفون باندې موقع کېږي په میسج باندې موقع کېږي او په ټیکس باندې په ایمیل په دې هر څه باندې بالکل سړی ښځې له طلاق ورکړي نو یا په ټلیفون باندې یا په میسج باندې یا په ایمیل باندې په واتسپ باندې کوم چې دا جدید دا ماډرن چې کوم دغه دي دا میسنجرې دي مختلفې اپلیکیشنز دي نو په دې باندې سړی میسج وکړي ټیکس وکړي او یا په ټلیفون باندې ښځې له طلاق ورکړي نو دا طلاق واقع کېږي او که نه واقع کېږي د دې جواب دا دی چې طلاق څنګه په یو مجلس کې ښځه او خاوند ناست دي او خاوند ښځې له طلاق ورکړي د طلاق واقع کېږي نو دقه شانې که سړی په ټلیفون باندې ښځې له طلاق ورکړي په میسج باندې ښځې له طلاق ورکړي په ایمیل باندې ښځې له طلاق ورکړي دا طلاق واقع کېږي ځکه چې زموږ د فقه کتابونو کې او دارنګې په دې فتاوو کې د مراسلې ذکر راغلی دی او دغه شان د کتابت ذکر راغلی دی څوک ښځې پسې طلاق ولیږي چې پلانۍ ته ووایه چې ته په ما طلاق کوې نو دا هم واقع کېږي خو په دې شرط باندې چې دا به حقیقت کې د خاوند دا پیغام لیږلی د دې به ویریفیکیشن کېږي دغه شانې که څوک یو ښځې ته خط ولیږي په دې خط کې ورته و چې ته په ما طلاق کوې نو دا طلاق واقع کېږي خو دا نن سبا ایمیل او میسج کول او ټلیفون کول دا ماډرن د دې اسباب دي جدید او په دې آلاتو باندې ټیک ټاک طلاق واقع کېږي بلکې دا د شامی او جزیه او عبارت هم زما مخې ته موجود دی چې په هغې کې لیکلي دي چې وان كانت مرسومه یقع الطلاق نوا او لم ینوي بالفرض که دا لیکلی شوی وي نو بالکل په دې لیکلو طلاق واقع کېږي که د نیت کړی او که نه یې کړی چې الفاظ صریح وي که صریح الفاظو که د نیت د طلاق دی او که نه دی څنګه چې په صریح الفاظو کې نیت تړو حاجت نشته ځکه صریح الفاظ په خپله د نیت سره وي د نیت نه بغیر صریح الفاظ کېدی نشي په دې بنیاد باندې طلاق په مجلس کې موقع کېږي په ټلیفون باندې موقع کېږي په میسج باندې موقع کېږي او په ټیکس باندې په ایمیل په دې هر څه باندې بالکل طلاق واقع کېږي دا یو مسله دا یو بل سوال دی دا یوې خور دا تپوس کړی دی چې زما خاوند ما ته په میسج باندې طلاقونه بار بار رالیږلي دي 10-12 ځلو نه ما ته زیات طلاقونه رالیږلي دي خو د هغې طلاقو الفاظ دا دي په هغې کې یو څو الفاظ هغې لیکلي دي منشن کړي دي چې دا د الفاظ یې ماته ویلي دي یو لفظ په هغې کې دا دی چې زه تاله طلاق در کوم ته زما نه ازاده یې زه تاله طلاق در کوم ته زما نه ازاده یې دا الفاظ یې ماته ویلي دي بیا یو بل میسج کړی دی په هغه میسج کې دا لیکلي دي چې ما ته ستا ضرورت نشته دی ته لاړ شه او ځان لکه بل واده کې نو بل واده ځان له وکړه خاوند ښځې ته داسې خبره کړې ده او د دې سره سره یو ځل یې ورته دا ویلي دي چې تا ته خو اوس طلاق شوي دي ستا مور او ستا پلار ستا وروڼه به خلکو څه په کم مخ باندې مخامخ کېږي دا وایي ماته په مختلفو اوقاتو کې دا قسم الفاظ رالیږلي دي ستا ته زما ضرورت نشته دی او زه لاړه شه ځان له بل واده وکړه تا ته زما ضرورت نشته دی زه دله طلاق در کومه او په یو وخت کې راته داسې ویلې زه تاله حتما طلاق در کوم ته په ما باندې ازاده یې زما نه ازاده یې دې خور تپوس کړی دی چې دا طلاق واقع کېږي او که نه واقع کېږي د دې جوابدار زمونږ دا مسلمانان وروڼه خاص کر پښتانه وروڼه د دې خبرو خیال بالکل نه ساتي جذباتو کې راشي ښځې سره معمولي تعلق وران شي یا پس خبره ورته قاري نو د هغې زور بیا په طلاقو باندې وباسي دا یو ډېر باریک او نری تار دی د دې ډېر خیال ساتل غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې رښتیا هم رښتیا دي او دروغ هم رښتیا دي په دې کې دروغ مروغ نه وي په دې بنیاد باندې د دې خور د دې مسلې جواب دا دی چې دې خاوند تا ته 2 قسمه الفاظ دا استعمال کړي دي بعضې الفاظ دا صریحي دي او بعضې الفاظ دا کنایي دي لکه دا الفاظ چې لاړ شه ځان له واده وکړه ته زما نه ازاده یې تا ته زما ضرورت نشته دی دې ته کنایي الفاظ وایي صاحب د هدایې علامه مرغینان رحمه الله په فصل فی الطلاق قبل الدخول لدې عنوان لاندې
مستقل په دې کنایي الفاظو باندې بحث کړی دی چې خاوند کله ښځې ته ووایي چې حررتو کې مانا آزادې ما آزاده کړې، یا ورته وایي چې اخرجي ځه زما د کوره، او یا ورته دا خبره وکړي چې ابتغي الازواج ځان له ځانه بل خاوند وکړه، وایي دا کنایي الفاظ دي. په دې کنایي الفاظو باندې طلاق باین واقع کېږي، طلاق باین. خو په دې کې به سړی ګوري دوه شرطونه دي ورله. یو دا چې دا الفاظ یې ورته په کم ټیم کې ویلي دي، که دا یعنی دا داسې بحث دی چې دا مذاکرة الطلاق په دې دوران کې ښځه خاوند لګیا دی بحث کوي، او په دې بحث کې خاوند د الفاظ ویلي دي، نو بس په دې دوران کې بغیر د نیت نه داسې وشوله چې دا طلاق واقع شو. که کورټ ته عدالت ته لاړل نو دا عدالت به د ښځې له طلاق باقاعده ورکوي. او بالفرض که دا د مذاکره د طلاق نه د عام نارمل حالات په نارمل حالاتو کې خاوند ښځې د الفاظ ویلي دي، نو بیا به د خاوند نه تپوس کېږي چې طلاق خو باین دي، خو تا نیت کړی دی که نه دی کړی. نو که بالفرض د هغه نیت د طلاق و، ځکه هدایه ولم لیکلي چې د الفاظ د طلاق احتمال هم لري او د عدم طلاق احتمال هم لري. بالفرض که چېرته داسې وشوله چې د خاوند نیت د طلاق نو بیا طلاق شوي دی، عند الله هم شوي دي او دارنګې قضاء هم شوي دي، دیانتا او قضاء. او که هغه ویل زما اراده د طلاق نه و، زما سې دمکي مراد و یا بل الفاظو، نو بیا به د سړي تصدیق وشي. خو کله بحث بالفرض شروع دی د طلاقو، بیا یو طلاق باین دی. طلاق باین دپاره حکم دا دی چې ښځه خاوند یو بل نه جدا شو، او که دی اوس نوی واده کول غواړي نو بیا به نوی واده کوي. خاوند ته حق د رجوع نشته په دې کې. اوس به داسې کېږي چې ان ظن ان یقیم حدود الله، که د دواړو ګمانو د الله حدود قایم کړي نو بیا نکاح کولی شي، خو تجدید د نکاح به کوي. ښځه خاوند به دواړه راځي، که ښځه نه مني دا نکاح نه کېږي، سړی نه مني نکاح نه کېږي. او تجدید د مهر نوی مهر به په دې کې وي او نوی نکاح به وي په دې صورت کې. دا طلاق باین. او دوی نمبر دې خور ته موږ وایو چې ستا په دې طلاقو په دې الفاظو کې بعضې الفاظ صریح دي. صریح الفاظ څه ته وایي؟ صریح الفاظ دا دي چې دا ورته وایي زه تاله طلاق در کوم، ته په ما باندې آزاد یې، زه تاله طلاق در کوم. دا د حال الفاظ دي. عام طور باندې زمونږ په عرب کې دا د طلاق هم دقه الفاظ دي، زه در طلاق در کوم. اردو کې وایي میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، دا الفاظ دي. دا صریحي الفاظ دي. کله چې صریحي الفاظ باندې خاوند ښځې ته طلاق ورېږي په میسج باندې یا په کال باندې او یا دغه شان مخامخ، نو په دې کې بیا طلاق رجعي واقع کېږي. رجعي طلاق حکم دا دی چې په دې عدت کې دنه خاوند ښځې ته رجوع کولی شي. بالفرض که د خاوند ښځې ته رجوع وکړله په عدت کې دنه دی ښځه ده، وبعولتهن احق بردهن فی ذلک. سورۃ بقره کې دا حکم د آیت نمبر 228 آیت آی تھنک یا د راوند اباوټ یو آیت دی، پکې هم دقه دی چې وبعولتهن احق بردهن فی ذلک. په دې عدت کې دنه خاوند ښځې ته رجوع کولی شي. په دې درې عدتو کې په دې درې بیمارو کې دنه د خاوند رجوع نه کړله هم دا ښځه باینه شوله. نو دلته یو تحقیق اگر چې شته چې د احنافو په نسبت باندې په الکنایي الفاظو طلاق باین واقع کېږي. جمهور وایي چې نه په کنایي الفاظو باندې هم طلاق رجعي واقع کېږي. خو دا صورت چې کوم دی نو که دا د جمهور مسلک سړی والي او که د احنافو مسلک والي، نو د خور بیان دا دی چې کاله پورې دی ما ته رجوع نه ده کړی، کال نه پس بیا راغلی دی ما ته و چې زه تا کور ته بوځمه، نو په دې صورت کې موږ دا خبره کوو چې دا ښځه په دې خاوند باندې طلاق ده او دا طلاق باین دی. دوه ځل طلاق په دې کې شوي دي. البته د خور د بیان مطابق چې دی لس دولس ځل ما ته رالیږلي، نو احتیاط په دې کې دی چې دا طلاق مغلظ واقع شوي دي، ځکه بار شوي دي، لهذا دا ښځه او خاوند یو بل نه جدا دي.